دړنه چې څوک خدای وکیل کی او الله نه امداد وغواړي نو مارغان هم بیا هغه د ډاکخانه کار کوي. مارغان سلیمان علیہ السلام مارغان راوغوښته چې ما ته لګي بڼه کې پکار دی او توشک جوړوم. ټول مارغان راغی، یو مارغه پکې رانغی، هدهد نامه یې وه. چاته چې تاسو مولا چرګک وایي، خدای خبر چې مولا چرګک ورته ولې وایي. مولیانو به په سر سړی ولاړی وي. مولا چرګک متعلق سلیمان علیہ السلام وی چې هغه څه وخت راشي نو ما په پوي کوي، یا به علالوما او یا به حل وی چې زولت نوما. چراغ څه وخت نو سلیمان علیہ السلام د دې سر د ویختو نه ونیو او ورته وی چې ته چرته ورکوي. هغه وی سلیمانا ویخته مې د ډېر راخ کې مړ دې کړم، زه خو د ویختو نه ونیوم، خو تم د هغه ورځ نه ویریږه لکه چې زه نن تا ته پیښ یم، داسې به تم یو ورځ چاته پیښ شي. سلیمان علیہ السلام زر مارغه پرېښو، معافي ترې وغوښته او په ډېرې عاجزۍ یې ورته وویل چې ته چېرته وې. هدهد مارغه ورته وویل چې د یو داسې ښار خبر مې درته راوړی دی چې ته د هغه ښار د خبر نه خبر نه یې. ما درته خبر د شهر سبا راوړی دی او د شهر سبا بادشاه چې دی بلقیس نامه د ښځه ده او د هغه ښځې لاندې 12 جنگي جرنیلان دي او د هر جرنیل لاندې 1,00,000 جنگي فوج دی. او بیا یې سلیمانه داسې بادشاه ده چې ولها عرش عظیم، یو عظیم تختم لري چې هغه ته ناست دی. سلیمان علیہ السلام حیران شو چې د مارغه څنګه دا خبر راوړو. نو مارغه ته وایي چې ښه ده نو داسې وکړه چې هغه بلقیس بادشاه ته زما یو خط یوسه. دړنه چې چا خدای منلی نو د هغه د ډاکخانو کار چټي رسان مارغان کوي. بیا سلیمان علیہ السلام خط لیکي چې انه من سلیمان، انه من سلیمان په ترجمه پوهیږي یعنی از طرف څه وایي کنه، انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین انه من سلیمان. او بلقیس بادشاہ د شہر سبا دا خط سلیمان د طرف نه دی. بسم الله الرحمن الرحیم اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین. خبردار چې ما باندې د خپلو جرنیلانو د فوج روب وانه چې چرتا روب را باندې وانه چې الله تعالی علی په ما د خپل بادشاہ او د جرنیلانو روب وانه چې چرتا واتونی مسلمین راشه ماته او مسلمان شه. او به کیسه تاسو بادشاہان ها نا تاسو چې والا وټونه ورکړي دي دوی به د سیو کې دا چتپوزي میتپوزي. بیا صدر بوش کاغه خلای چې داغه ته وایي چې الله تعالی علی واتونی مسلمین، بدمعاشه راشه مسلمان شه. او به وایي بادشاہ دې ته چا چې د زړه نه ایاک نستعین باندې عمل کړی هغه دا خط لیکي او د هدهد مارغه په غاړه کې اچي او ورته وایي چې دا یوسه او بلقیس بادشاہ ته ورکا. مارغه په منډه لاړو شهر سبا ته. بلقیس بادشاہ په تخت باندې پرته وه او په
روشندان کې ورننوتو او د سینې د پاسه ورته د سلیمان علیه السلام خط کې چې را پاسېده او خط یې پړاو کو. فورا کابینه راوغوښته، 12 واړه جنگي جرنیلان یې راوغوښته، ویل دا خط راغلی. جرنیلان ورته وایي چې جنگ کوو. بلقیس بادشاه و، ښځه وه خو بادشاه، دماغ یې کار کولو. زمونږ د بادشاهانو الله دې په مونږ رحم وکړي، دماغ کار نه کوي، ځکه چې مونږ د بدقسمتۍ نه دکانداران بادشاهان شوي یو. هغه یو شپون مړو نو په ځنکدن کې هم آواز کولو چې ډر، ځکه چې دا شپانه دي ګډو ته ډر آواز کوي که نو هغه په ځنکدن کې هم آواز کولو چې ډر. په قبر کې چې ورته ملایکې راغلې او وایي چې من ربک، نو دی ورته وایي ډر، ځکه چې د هغه مزاج دا ګرځېدلی چې ډر. نو مونږ جابړي فروش، دنیا فروش، کنجران دا د ملک بر سر اقتدار راغلي دي. نو ای په دې څه پوهېږي چې ملک چلول څه ته وایي، د ملک نظام څه ته وایي، په ملک خدمت کول څه ته وایي. اول تاسو لږ سوچ، بله شپه د وزیر اعظم صاحب تقریر ته وکړئ، لږ سوچ دا ده په دې خپل تقریر کې څه وایي. یو طرف ته وایي چې 900 اربه پاکستان قرضدار دی، 900 اربه قرضدار دی، او بل طرف ته وایي چې ما د وزیرانو تنخواه ډبل کړه. نو کوم ملک چې قرضدار دی د هغه ملک وزیران اعلان وکړي چې ما تنخواه پرېښوه ځکه چې زما ملک قرضدار دی. داسې ده که نه؟ نو دی اعلان کوي چې ما تنخواه ډبل کړه. نو دې ملک ته د وزیرانو د تنخواګانو ډبل کولو ډېر ضرورت دی، او دې ملک ته د دې وزیرانو ضرورت هم شته. زما دې په خدای قسمي چې دا ملک یو سړی هم چلولی شي، یو سړی د دې ملک سربراہ کا چې هغه د یو غل نه لاس غوڅ کي. ته وګوره چې په ملک کې د غلا نامه څوک والي، او یو زناکار سنګسار کی. ته وګوره چې په ملک کې د زنا نامه څوک والي، او یو رشوت خور سر لاندې او خپې پاس ځوړند کی. ته وګوره چې په ملک کې د رشوت نامه څوک والي، او هغه په خپل سره روټۍ خوړل شروع کی. ته وګوره چې د ګرمې روټۍ نامه په دې ملک کې څوک والي. یو سړی دا ملک چلولی شي، هیڅ ضرورت نشته د دومره کوڅه ډبو نظام جوړولو دې ملک ته هیڅ ضرورت.